دا د چا معده چې کومه ده هغه کمزوري، معده جراثیم لري، معده کمزوري، معدې هضمي نظام خراب وي، هضمي نه کېږي، خوا راګرځي، خوراکو کې هغه ورباندې بوج سي، کله کله بیا شي ته خوا نه کېږي، یو شی خوند نه ورکوي، وږی یې په 2 ورځې خوراک نه کړی مګر د هغه باوجود شی خوند نه ورکوي، او کله کله بیا چې شی وخوري برتې خوا راوګرځېږي، کله کله به په خالي معده یو شي ته وګوري برتې خوا راوګرځېږي، د معدې د مسایلو سره مخامخ یي. مګر پر معده باندې دننه په معده کې جراثیمات هم ورته وایي، پښتو کې د اسانه خبره ده چې پر معده باندې ژړ پراته وي. دا ژړ یو قسم جراثیم راځي، کاربوهایډریټس یو جراثیم راځي، هغه به د معده کې جمع سي، چې جمع سي نو د انسان د معدې څخه ګرد عمر بیا په تکلیف وي، وایي زما معده ترخې اوبه راوړي، زه چې بیده سم د خولې څخه مې لارګې راوځي، د خولې مې بد بوی ځي، د معدې څخه ډېر په تکلیف یم. د دې دپاره په ډاکټر موبي جامع اینډ هربل سنټر کې ستاسو دپاره ستاسو خادم، ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو معالج، د چا معالج؟ ستاسو معالج ډاکټر حکیم مولانا محب الله محب ستاسو دپاره د طب په دنیا کې داسې بهترینه فارموله تیاره کړې ده چې تاسو استعمال کړئ. ټوله زندگی به ماته دعاوې کوي، ټوله زندگی دپاره چې د معده به دې سمه سي، فرش به سي، واش به سي، تر و تازه به سي، هضمي نظام چې دی هغه به ستا د برابر سي. هغه ته آنلاین هم ترلاسه کولی سي، او د هغه رقم د برانچوس هم ترلاسه کولی سي، د ډیلیوري په ذریعه هم ترلاسه کولی سي، او برانچ له راتګ ضروري نه دی. خالي یو څوک برانچونه ورواستو ورته چې ام سټمک ټونیک، یعنې ورته چې ډاکټر مولانا د معدې کپه جوړه کړې ده هغه ماته راکړه. سپینه ډبه ده، زرغون خط هم پر لیکلی دی، تور خط هم پر لیکلی دی.